اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ډاکټر آصف او د چینل لومړی ویډیو ده، نو ما سوچ دا وکړ چې یاره کوم د ټولو نه اهم ټاپک دی چې کوم تاسو ته فایده درکولی شي، نو په هغې باندې خبرې وکړو. نو نن ټاپک زموږ چې کوم دی هغه هارټ اټیک دی، او په هارټ اټیک کې به موږ صرف دوه څیزونو باندې ذکر کوو. یو د هارټ اټیک علامات څه دي، سیمټمز یې څه دي، او دویم مین خبره دا ده چې هارټ اټیک چاته وشو او په کور کې وشو نو تاسو تر هاسپټل پورې چې ځئ، نو اکثر تاسو دا یو خبره موږ اورو ډېره زیاته، وایي موږ مریض د کور نه روان کړ، سینې درد یې خو شاه منصور سره وفات شو، یا موږ مریض روان کړ هغه په لاره باندې وفات شو. نو د دې هارټ اټیک نه یو بل څیز دی ته کارډیاک اریسټ وایي، چې کوم کې زړه په خپل ځای باندې بالکل ودرېږي. نو دا دوه مختلف څیزونه دي، نو په دې باندې په بس سرسري چې کوم ستاسو د فایدې خبرې انشاءالله هغه به کوو. لومړی خبره دا ده چې هارټ اټیک سیمټمز څه دي، علامات یې څه دي. د هارټ اټیک د ټولو نه مین قیمتي یو اهم علامت چې دی هغه دا دی چې ستا اکثر زموږ خلک وایي سم الټه لاسته مې درد شو. د هارټ اټیک درد به سنټرل چیسټ پین ورته وایي، دی به بالکل د سینې په دې میز باندې راځي، صحیح ده. او په چاته خاص الخاص په څه مریضانو کې د ټیپیکلی د الټه لاس ته ځي او د اوږې ته راځي. درد به داسې درد وي چې هغه ته به دروندوالی فیل کېږي، هغه به وایي چې زما دا سینه درنه شوه، د کنټرول نه به بهر او ډېر زیات وي. نو لومړی مطلب دا دی چې چاته هم د سینې درد راځي، چیسټ پین ورته کېږي، ټیک شو، او هغه سنټرل چیسټ پین د سینې د میازي او یا ریډیټ کېږي دغه ته الټا شولډر ته، لاس ته، نو دا زیات چانس دا دی چې دا د هارټ اټیک درد کېدی شي. دویم دې سره بسي یو بل څیز به دې سره وي چې شارټنس آف بریث، دته به په دغه کې ساه اخیستو کې تکلیف کېږي. یو بل به د په سینه کې درد وي، ورسره به د چې کوم دی د ساه اخیستو تکلیف بس یې وایي دی په ساه اخیستلو کې ته تکلیف کېږي. ورسره به د باندې خولې، یو ډېر کامن خبره ده چې نری خولې به په داسې مریض باندې نری خولې شروع شي. د دې نه علاوه د به الټای زیات چانس دا دی چې د به الټای کوي، دله به وردي الټای او یا به زړه کچه کېږي. دا علامات چې کله هم مریض ته شروع شو دا ډېر ټیپیکل خبره ده، خو د دې نه علاوه علامات هم کېدی شي، ځکه چې کوم ډایبیټک شوګر مریضان دي هغوی ته شاید درد هغه شان نه کېږي او هارټ اټیک وي ورته. د دې نه علاوه دې ته ټیپیکل خبره وایي، او چې ټیپیکل چیسټ پین ني، نو ایون د معدې دا بره سر چې کوم دی دا درد هم د هارټ اټیک درد کېدی شي، خو دروندوالی به یې پکې ډېر زیات وي. او بله خبره دا ورسره نری خولې راتله، زړه خرابېدل، ټیک شه، دا به ورسره خامخا وي. اوس یو تاسو کور کې یو مریض ته دا سیمټمز شروع شو، څنګه ورته شروع شو او تاسو ته ښکاري دا چې دا د زړه سیمټمز دي، نو دله یو لومړی کار کول غواړي یو ډسپلین ګولۍ چې کومه ده هغه که په اوبو کې حل کړی شي او دله ورکړی شي، او که نه د دې قابل چې خوله کې وجوي، نو دا د ټولو نه یو بهترینه خبره ده. دا ځان سره بیا یو ځل یاد وساتئ، اسپرین ګولۍ، ډسپرین په نوم چې کومې راځي، کومې ګولۍ چې د ډسپرین په نوم باندې راځي، په دې یو ګولۍ کې تقریبا 300 ملي ګرام اسپرین دي، او دا یو ګولۍ انف ده. د دې یو ګولۍ زه تاسو ته مثال دا درکړم چې دا د مرګ چانس په 40% کموي، صرف دا یو ډسپرین ګولۍ که په اوبو کې خوړی شي، که په خوله کې جولی شي، نو لومړی په خوله کې جول فایده ده، ځکه چې په خوله کې نو دا زر وینې ته لاړ شي او خپل اثر وکړي. نو دا لومړی خبره دا شه چې د اسپرین که ده ته څه نقصان ني، او ایون د دې کس هارټ اټیک نه ومي او تا سره کور کې مسله ده او تا وله ډسپرین ورکړه یو ګولۍ، نو ده ته نقصان به هم نه شي، خو که هارټ اټیک یم شک ومي نو دا پاسبلیټي ده چې د ډسپرین وخوري او د ته هغه 40% کومه فایده چې ده هغه ته میلاو شي. اوس دویمه خبره کوو، د دې په قیمتي خبره دا ده چې یو بل څیز زموږ ذهن ته راځي چې کوم ته موږ کارډیاک اریسټ وایو. کارډیاک اریسټ بل څیز دی د هارټ اټیک نه. اکثر تاسو اورئ دوه قسمه مریضان به په کارډیاک اریسټ کې تاسو ته مخې ته راځي. یو مریض به داسې وي چې ناڅاپي تاسو وایي په باتروم کې راپرېوته، په لاره کې راپرېوته، په جومات کې راپرېوته، په کور کې راپرېوته او وفات شو. هغه وفات کې د لږ ټایم د سل منټه هغه لګي، خو چونکې هغه کنډیشن چې تاسو ته شاید هغه ټایم وفات ښکاري خو نه، نو مطلب زما دا دی چې دې ته وایي کارډیاک اریسټ چې کله ستا زړه په خپل ځای ودرېږي. خو اکثر کارډیاک اریسټ د هارټ اټیک نه بعد راځي.
اکثر تاسو کیسونه وینئ وایي موږ مریض د کور نه روان کړ خو چې موږ د شیخ لارې پورې رسېدو نو مریض په حق رسېدلی و بیا چې موږ مردان پورې تلو نو د مریض په حق رسېدلی و نو چونکې هغه په حق رسېدل نی هغه د هارټ اټیک نه کارډیاک اریسټ ته لاړ شي چې کارډیاک اریسټ ته لاړ شي دی بېهوشه شي د هر څه کار پرېږدي نو موږ ته داسې ښکاري چې دا په حق رسېدلی دی خو بیسیکلي دا مریض دغه ټایم په کارډیاک اریسټ کې اوس په کارډیاک اریسټ کې داسې کمې خبرې دي چې یاره موږ ووایو چې هغه د کارډیاک اریسټ دپاره بالکل ټایم دی دې کې یو خبره کېږي وایي ټایم از منی د خاص کر کارډیاک اریسټ لپاره ټایم دومره غټه منی ده چې هارټ اټیک کېږي داسې چې کم هم وینې سپلای هارټ خو چونکې ټوټل وجود ته سپلای زړه کوي لګیا دی خو د زړه نه خپل سپلای چې دی کوم زړه ته مسلز ته کوي او هغه آرټري او هغه رګ کله بند شي نو هغه هارټ اټیک وشي نو په کارډیاک اریسټ کې چونکې د زړه بالکل دې کې دوه درې څلور کنډیشنز دي هغه ستاسو د کولو نه دي خو کله چې مریض تاسو بعض اوقات هارټ اټیک وشي او هغه یو ګنټه نیمه کې بعد بېهوشه شي او موږ ووایو چې دا وفات شوی دی نو داسې نه ده دې ټایم کې د یو څیز کتل دي هغه قیمتي خبره دا ده چې د پلس کتل دي د نفس کتل دي چې د دې کس نفس شته او کنه دا لومړی خبره ده کله یو مریض تاسو ته مخې ته راغی او په هغه باندې کور څه چل شو تاسو کور ناستئ را پرېوت دننه څوک نو لومړی کار دا دی چې د پلس کتل دي کم پلس تاسو دی چې هغه تاسو ته په اسانه میلاویدی شي نو هغه دی کیروټیډ پلس دا میاس کې مغولې تاسو وینئ د مغولې سره تاسو بالکل په سایډ باندې دوه ګوتې راړئ او دې ځای کې دی دا کم د غوښه چې ده او د مغولې د میاس کې د معمولي کونج غوندې چې دی نو په دې کې به تاسو ته کیروټیډ پلس فیل شي نو په لومړي فرصت کې د داسې مریض نبض کتل بالکل د مغولې ته مخامخ داسې راتلل او په دې ځای باندې ګوته کېښودل نو نبض به تاسو ته فیل کېږي دا ټولو کې غټ نبض دی نو ځکه درته وایم چې کله د دې مریض څه چل بېهوشه راپرېوته جومات کې لاره کې کوڅه کې یا ایون تاسو په ګاډي کې روان وئ د ده سینه خوږې دا ناڅاپه دی بېهوشه شو لومړی کار دا کول دي چې د ده نبض کتل دي که چېرې د دې مریض نبض نی نو بیا یو طریقې کار دی چې د ده نبض نشته مطلب دا دی چې د ده زړه دغه ټایم ولاړ دی نو بیا یو طریقې کار دی چې هغې ته وایي CPR یو کنډیشن دی کارډیوپلمونري ریسسیټیشن خو تاسو ته د هغې ضرورت نشته تاسو به اکثر په ډرامو کې یا په بل ځایونو کې یا عام مریضان به بوتلي چې په سینه ورله کمزور کوي نو هغه CPR دی چې هغه د دې دپاره دومره اهم دی چې څومره په هارټ اټیک کې دلته د ډسپرین اهم و دغه خبره بیا د ډسپرین د حد نه وځي مریض بېهوش هغه ته ضرورت هم ني هغه ته ضرورت د دې CPR د CPR باندې به ډیټیل ویډیو زه بیا کوم خو سمپل دوه درې څلور خبرې تاسو سره شیر کوم د CPR باره کې چې CPR کې په سینه باندې زور کولی د مریض سینه باندې کم ځای د مریض سینه باندې کم ځای زور کولی بالکل چې دا کوم سنټر چیسټ ته ده دا ځای باندې په دې باندې زور کولی او لاس کې ښودلي د لاسو کنډیشنز بس تاسو داسې په CPR کې چې تاسو به یو بل باندې داسې لاس کېدی بل به بالکل لاس تاسو نیغ به هغه داسې چې هغې کې دې ته دا نه وایي چې په 90 انګل نه چې بالکل سټریټ ستاسو لاسي او تاسو دغه شان دا پمپ راوالی او د مریض په سینه باندې کله کېدی نو دله به مکمل زور ورکوئ هغه زور د لاسو زور بني هغه به تاسو ځان دومره هایټ کې ساتئ چې د تاسو د وجود زور به د باندې راشي او د وجود په زور باندې تاسو د سینه دباوئ دا دباول څومره پکار دي دا دباول پکار داري چې سل ځله دباو په یو منټ کې کېږي مطلب د سیکنډ د رفتار نه لږ تیز کم سے کم پکار دی زور څومره پکار دی دومره زور ولا ورکا چې کم سے کم د ریبس دا چجې چې ګم دي چې دا 2 انچه په لاندې باندې لاړې شي هغه د انګلیش یو کوټیشن دی چې وی broken ribs are better than dead bodies ماته چجې چې ګم دي دا د مرګ نښې دي مطلب دا دی چې CPR کې بېشکه چې ته د مریض چجه ماته کا خو دومره پوش هغه له ورکه چې د هغه زړه کم ودرېدلی دی په ځای باندې هغه اکټیویټ شي دا په منټ کې 100 ځله کول دي که چېرې تاسو یوازې یئ نو دا بیا پکار دا ده چې تاسو 10 ځله دا پوش ورکئ 1 2 3 up to 30 تاسو 30 پورې لاړئ بیا دله ماوت ټو ماوت بریت پکار دی دله چونکې اکسیجن پکاري تاسو سره کورسي نه نو خولې ټو خولې اکسیجن پکار دی یا باندې یو پایپ وګوري په هغې باندې ول اکسیجن ورکوي خو خوله کې ولا هر 150 کوسې 2 پوکي ورکول لازمي دي که چېرې تاسو ته د خولې د اکسیجن او د پوکو مکه نه میلاویږي نو بیا هم پکار دا نه ده کم سے کم دا چیسټ کمپریشن چې کوم دی دا لازمي پکار دی
څنګه چې په هارت اٹیک کې یو واحد ډیسپرین یو ګولای ستاسو د مرګ چانس په سلو کې 40 کموي دغه شان سی پی آر چې څومره زر هم دی کارډیاک اریسټ مریض ته شروع شو کاغه په کور کې شروع شو او په کور کې دا دومره اهم خبره ده مونږ چې بخپل کړه ما مریضان ډیر زیات د دې کتلې دي ایون چې کله امبولانس ته مونږ مریض شفت کوو نو دا ما دغه ټیم دا سوچي چې د سی پی آر د میس نشي دا سی پی آر د بچ کې یو واحد لار ده دغه کس سره سی پی آر د کور سی پی آر کېږي هیڅ نشته لاس ته په لاس واچول لاس ته نه خپل پسینه ودرېدي او ولري پسینه باندې په وجود سره خپل وجود سره باډي ویټ سره پوش ورکو 100 کم سے کم د سکند نه لګ تیز نو دا دوه خبرې ډېرې قیمتي دي چې هارت اٹیک راغی سیمپټمز یې سری تاسو څنګه پیژنئ بیا لومړی هغه ډیسپرین 300 ملي ګرام په خوله کې چباول دي یا په اوبو کې حل کول دي کچري دا کس کارډیاک اریسټ کی یا د هارت اٹیک نه کارډیاک اریسټ تلو نو بیا قیمتي خبره سی پی آر ده او سی پی آر سره سره هر نیر بای هاسپټل ته نیر بای نږدې هاسپټل خو ځنه شم ویلې دغه چې دلته فیسیلیټیز نشته خو هر هغه هاسپټل ته رسیدلی چې چا سره کم سے کم بیا مخکې ماشینانی هغه ډیفیبریلیټر لګولي چې هغه تنظیم ورسره وي نو مریض زر تر زر پورې التراسول دي امید لرم چې دا خبرې بس تاسو خوښې شي هم دغه شان به مخکې تاسو سره ویډیوز شیر کوم زما دا چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې دا ویډیوز میکزیمم خلکو ته ورسي او د چا د دې نه فایده وشي د نن لپاره دا ډېره وه د الله په امان